صحابه کرام چې وو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډیر غیرت کوونکي انسانانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بوله سخت غیرت ورته چې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان په باره کې بچا څه خبره وکړه یا به کوستاخی وکړه نو هغه صحابه کرام به ځان قرباني کوي خو دغه کسب نه پرې خو دغه کسب چې کوم دی وجه د دې په باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الصارم المسلول على شتم الرسول 13 توره پڅک د هغه کسب نه چې غزم د محمد رسول الله څخه کوي د محمد رسول الله به عزت کوي د محمد رسول الله چې کوم څه کوي هغه به حرمت کوي دا کې چې کوم د اجماع نقل کړی د په دې خبره باندې چې اجمع المسلمون شرقا وغربا على ان من سب الله ورسوله فهو كافر بذلك وان كان مقرا بجميع ما انزل الله هغه کس چې غزم محمد رسول الله ته کنځلي وکي د شرق او د غرب مسلمانانو په دې باندې اجماع کړی دا چې دغه سړی په دې سره څه د کافر دی او مرتد دی دا به چې کوم د څه کیږي هغه وجل کیږي نو په الصارم المسلول کې چې کوم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو واقعه راوړې ده چې دا صحابه کرام په محمد رسول الله باندې ډیر غیرت کوونکي صحابه کرامو د عمر ابن عدي رضی الله عنه بارک راغلي دي چې دا ډیر بهترین صحابي دی د محمد رسول الله وای دا یو ځل په سفر باندې تلو په سفر باندې او دا د 3 کالو مسافر ایسته وای دا په یو کلی کې چې کوم د ملمشه نو هغه خلکو چې کوم د خپل منځ کې اشعار ویله او د اسماء بنت مروه چې ودی بدسي اشعار جوړول چې بده محمد رسول الله بعزتي او بحرمتي به کېوه نو تاسو یو کده اشعار چې کړه د خلکو له محمد رسول الله بحرمتي کېوه تاسو یو کده اشعار چا ویل دي او خلکو ته چې دغه اسماء بنت مروه په نوم باندې د اغي ویل دي اشعار نو په دې کې چې کوم د هغه صحابي له سخت غیرت ورغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله د څا چې اراده وي چې غوګوري او رجل لرا چې الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم مدد او کومک کړی دی نو فل ينظر الى عمر بن عدي هغه د عمر بن عدي ته وګوري چې د محمد رسول الله ډیر کومک او مدد هغه کړی دی نو په دې کې عمر ابن عدي د 3 کالو مسافر دی او داراغه او د اسماء بنت مروه کور چې کوم دی او غزي پیدا ک یو چا بل چا نه تاسو کا غزي پیدا ک کله چې ول کور پیدا ک د مخام ټیم چې کله شو نو دا چې کوم دی په وروخته په دیواله باندې او صحیح کړ چې هغه مروه به اسماء بنت مروه ده او تور راوخسره او گزارونه ور باندې وکړه او په تور باندې ولا دا تور چې کوم دی په دې خېټه کې چې کوم دی تور هغه څکله بخیټه کې چې کوم هغه تور هغه تا وکړه او ویل چې دا سزا د هغه چاره چې زموږ محمد رسول الله به حرمتي کوي زموږ د محمد رسول الله څخه کوي هغه به عزتي کوي دا ګور د هغه چا څه ده د هغه چا سزا ده یو روایت کې دراغلي دي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت د سنن ابي داود راخسته ده او علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم د روایت نقل له چې په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې چې کوم د زنانه پرتا و رسول صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام راټول کړه ته پوښتنه وکړه ای زما صحابه کرامو دا قتل چا کړی دی صحابه کرامو یا رسول الله دا صحابه کرامو هیڅ هم نه ویل پر اخر کې چې کوم د یو صحابي را پاتې ده و یا رسول الله دا کار چې دا ما کړی دی رسول الله ته چې ته خلونګي تاسو څنګه را کار کړی دی و یا رسول الله دا چې کوم د زما وینځه ولدي اللؤلؤتين او د زما لپاره دوه خيسته بچیم لاله راوړي دي خو یا رسول الله تسب محمد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ته کنځلې کولې نو دا چې کوم د محمد رسول الله ته کنځلې کولې دغه صحابي د غړون دا وای چې ګور دې بز سمبالول هم خو لیکن رسول صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کولې نو دا صحابي څه وای دا صحابي لار او نظر واغسله د ځان سره څکله نظر واغسله او کله چې شپې د قزنانه یا رسول الله کله چې د زلال مو نظم راوغسله او کله چې شپې د ما خزا او دا وینځ چې کوم د څه شوله دا ود شوله نو په دغه ټینګ ماته یو आवाज وکړ چې आवाज مې تو کنه دار شخنیدله نو په دې وخت کې چې کوم دغه 13 نه زاغ راوغسله او په یو روایت کې راغلی د سینم په ورکه خدا او بل روایت کې راغلی چې د زړه ته ورکه خدا او تر دې چې د اډوکو आवाज مې ولواوره د چرقا مې ولواوره او خمه چې کوم دی کله چې یخه پخه کړله نو یا رسول الله به مې خپل ونی ولا راوي مثلا بار کوڅه کې مې څکله بار کوڅه کې مې غوړته ولا نو رسول صلی الله علیه وسلم ویلا هغه څوک دی ورسته چې ګور هغه زما به حرمتي وکي نو ګور دمه حدر د داوینه بچي ګور دا به حدري نو صحابه کرام په محمد رسول الله باندې دغه غیرت کو زموږ تاسو ګورئ زموږ تاسو غیرت ګورئ زموږ تاسو همت ګورئ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې محمد رسول الله باندې څونه غیرت کړي د صحابه کرام ته وګورئ